څنګه تاسو ته پته چې نن یو ډېره افسوسناکه واقعه راپېښه شوې ده. تقریبا 15 کسان په سوات کې ډوب شول. 15 کسان په سوات کې ډوب شول او یوه غنټه هغوی د انتظار باندې وو چې اوس به څوک راشي زموږ مدد به وکړي او موږ به چې کوم دی د دې اوبو نه وباسي. خو د یوې غنټې انتظار نه پس هم هغوی ناامیده د دنیا نه لړل، اوبو یې وړل، هېڅوک هغوی ته رانغل. دا وخت زما سره سیاسي و سماجي شخصیت جانځي بجي صاحب موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب ډېره زیات افسوس مقام دی چې یوه غنټه انتظار نه پس آیا په دې صوبې کې دومره څه نه چې دا راغلی وی چې دی یاره ریسکیو کړی وی هغوی دغه شانې لاړل د دنیا نه لړل. ویل کېږي چې یاره 2 کسان چې پکې ریسکیو کړي هم دي او باقي د دنیا نه لړل. څه به ویل غواړې دې حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستام شکریه ادا کوم چې دا اهم موضوع تاسو دا ټاپک روچت کو. دا وړاندې ځل نه دی، ډېرې واقعې داسې راغې چې په مخکې داسې واقعه راغلې وه او اوس هم دا دوباره دا واقعه راغله. مونږ صرف په مزاحمت باندې خلک دغه کو چې یاره مزاحمت کوو. زه خو خپل ځاني دا کم خلک چې وفات شوي دي الله دې وبخي او پسماندګان ته دې الله پاک صبر ورکړي. خو زه دا ویل غواړم د خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت ته چې دا پیل ځل نه دی، دا دویم دریم ځل دی چې دغه شان کېږي بې انتظار وکړي، نر پسې هلیکاپټر راشي، نر پسې 112 ول راشي. نو زما خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خواست چې کوم دغه ورځې دي دا خلک سوات ته ځي، بحرین ته ځي یا کومراټ ته ځي، نو چې دغلته کم سیاحي کم مقامات دي د سیل سپاټې والا چې هلته ایمرجنسي توګه باندې یو کیمپ لګولی وي او داسې ناخوشګواره واقعه چې راشي چې فوراً امداد ته ورسي ځان. نو به هر حال زه بیا هم مزاحمت کوم د دې څیزه او حاجي صاحب کسان خو لاړل دې دنیا نه، حکومت ته څه اوس پکار دي چې څه وکړي دی سره څه امداد وغیره؟ یاره جي زه هم چې لوایکین هم نه وي ځکه چې 15 کسان وویل کېږي دا د یو فیملي وه. څه به ویل غواړې دې حوالې؟ یاره جي ما خو صفا خبرې وي، عیان د څه بیان دی. مونږ خو هسې قرضداره صوبه ده او قرضداره ملک دی، خو دې کې د دغه پته لګي نه ده د پیکج. زه وایم خاص کر کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته وزیر الله امین ګنډاپور صاحب ته چې دغه خلکو ته د پیکج شهدا ورکړي چې دا پسماندګان لږ ډېر څه دغه وکړي. او که نه دا حال وي چې روزانه 10-15 کسان خوړونه وړي او نور 112 والا وي نو نور دا صوبه مونږ هسې تباه ده روان. حاجي صاحب حکومت ته څه اقدامات کول پکار دي دې حوالې سره؟ یاره جي زه خو دا وایم که نه چې مونږ بچپن نه 55 تر ورستو مدام مونږ په دې دا 55 په مزاحمت ختم کړو چې زه مزاحمت کوم خو عملي اقدامات نه کوم. اوس نور ملکونو ته وګوره او د مونږ پاکستان ملک ته وګوره نو مونږ به دا هلیکاپټرې او دا جهازونه کله پکارېږي همدغه وخت لپاره پکارېږي چې کوم ځای کې مصیبت راشي چې هلته فوري توګه باندې هلیکاپټر لاړ شي او جهاز لاړ شي هغه ریسکیو کړي. نو زه خو پابند خو ډېر یان یم چې مونږ سیاست ته یو خپل ژوند ویلی دی او سیاسي هله ځلو کې نښتي یو، خو د پاکستان د خیرخوا دپاره ما تر اوسه پورې دا ونه کتل چې یو سیاسي سړی راپاستو او د پاکستان دپاره د خیر خبره وکړو. اوس دا څومره غټه واقعه ده، 15 کسان په اوبو کې وړل، هغوی پس د سترګو مخې ته خپل مینهناک مور پلارونه خویندې بچي ځي په اوبو کې او موږ نه ټس تمس نه کېږي. ګنټه یو نیمه وشوه خو حکومتي چارواکو دې خبرې توجه ورنه کړه چې په منډه لاړ شو یا هلیکاپټر سټارټ کړو یا جهاز سټارټ کړو یا ریسکیو ولاړ شي او دا خلک بچ کړو، دا ژوند بچ کړو. ویل کېږي چې دغه اوبه را روانې 24 غنټو کې دننه د نوښار ته هم راځي. تقریبا 1,70,000 کیوسک اوبه یادې چې یاره دا د نوښار ته را دننه کېدو ولې دي. نو آیا دا زمونږ د نوښار دپاره څه خطره دي که شته دی؟ نه جي الحمدلله نوښار دپاره خو خطر نشته، خو به هر حال چونکې دا سوات د مخه دا 1,70,000 کیوسک اوبه چې کوم روان دي که نه نقصان شته دی. داسې نه چې مونږ بېغمه شو. مونږ په نوښار کې د 2,40,000 کیوسک اوبو کپسټي لرو. الحمدلله نوښار ته څه داسې د دغه ضرورت نشته د خفګان. خو به هر حال کم خلک چې سیند په غاړه آباد دي یا زمینداران دي یا میخوول دي یا داسې عام خاص دا سرو زرو هم دي نو دوی ته سونې والا اکسیویټري دي خلک راګیا دي نو دوی ته پکار چې فوري توګه باندې دوی خپل ځان
حفاظتي مقام ته ورسوي او ځان دې محفوظ کړي. ډېره مهرباني حاجي صاحب د وخت راکول. څنګه تاسو کتل چې جازي حاجي صاحب تفصیلي خبرو کې دا زموږ سره یو بل نوجوان هم موجود دی، یو سماجی کارکون دی، د سره خبره طریقه. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بھائی سبب ویل غواړي د افسوسناکه واقعه را پیښه شوې ده، نو دې حوالې سره به څه ویل غواړي؟ عمر بھائی دا نن چې کومه واقعه را پیښه شوې ده، واقعي چې ډېره افسوسناکه ده. دا په پوره ملک کې چې دی یو داسې غټه حادثه چې راشي دې سره موږ پوره ملک چې دی غمزده وي. او بل دا یو پیله واقعه نه ده، دې نه پیله هم داسې ډېرې راغلي. خو حاجي صاحب چې تاسو ته څنګه خبره وکړه چې صرف مذمت یې کېږي، په مذمت خو کار نه کېږي که نه. دا چې چا باندې راغلي ده دا به هغه ته پته وي آیا دا د یو کور و دا د یو خاندان و. ای خو کور یا خاندان تباه شو لړو. مونږ د حکومت ته، د صوبایي حکومت ته، د وفاق عملي اقدامات څه پکار دي، څه به مشوره ورکول غواړي حکومت وخت؟ ما صوبایي حکومت ته دا خواست دی، د وفاقي حکومت ته مې دا خواست دی چې کوم چې د سیل ځایان دي هلته د داسې یو سیسټم جوړ کړي، یو داسې اداره دی هلته قایمه کړي چې کوم ځای کې داسې څه مشکل راځي چې هغه په خپلو سترګو باندې مرګ نه ویني. دی ګنټه یو نیمه ګنټه هلته انتظار کړی دی، چغې والي، خلکو ته نه ویډیوګانې کړي ولاړو ته، خو ای سره هم څه داسې ریسکیو څه آپشن نه و چې دی ریسکیو کړی و. نو حکومت ته مو دا خواست دی چې دې حادثو بچ کېدو دپاره چې داسې قیمتي جانونه نور ضایع نه شي، دې دپاره څه اداره هلته جوړه کړئ یا داسې هیلپ لاین ایمرجنسي نمبر جوړ کړئ چې داسې حادثه راځي چې فوراً هلته رسي او ریسکیو کړي. هلیکاپټر راځي، هلیکاپټر یا نور څه آپشن داسې ډېرې وي ادارې دي چې دا ریسکیو کېږي او داسې حادثې نورې غټې نه راځي.